عمر رضی الله تعالی عنہ اخیره زمانه کې ډېر عمر شوی امیر المؤمنین دی. په دغه ټایم کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته پیغام ولیکو. هغه ته پیغام ولیکو ستا د کشرۍ لور چې د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها زه دا غواړم چې د دې سره نکاح وکړم. د دې سره څه وکړم؟ علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه دا غواړم چې ستا د لور سره نکاح وکړم او وجه ورله وښودله. اگر چې زما عمر زیات دی او د دې عمر ډېر کم دی خو نکاح ورسره ځکه کومه چې زما نسب د نبي علیه الصلاة والسلام د نسب سره یوځای شي. ځکه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها لور وه او بیبي فاطمه د نبي علیه الصلاة والسلام لور وه. نو زما چې د ام کلثوم نه کم بچي پیدا کېږي هغه به د نبي علیه الصلاة والسلام نوسي وي. نو زه دا غواړم چې زما نسب د نبي علیه الصلاة والسلام د نسب سره شریک شي ځکه د دې سره نکاح کول غواړم. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی عمره دا جنۍ به دې خوښه شي زما دا لور به دې خوښه شي؟ وی زه ټیک ده زه یې درلېږم که ستا خوښه شوه نو ام به ماته ووایه که خوښه دې نه شوه نو ام به ماته ووایي. دا شرعي مسله ده ښه. یو سړی د یوې جنۍ سره نکاح کوي نو د هغې مخ ته کتی شي خو د شهوت په نظر به ورته نه ګوري ښه. د هغې مخ ته کتی شي خو په دې نیت به ورته ګوري چې آیا دا جنۍ زما مناسب ده او که نه ده. صرف په دې نظر به ورته ګوري. یو انسان وایي زما په ځان باندې کنټرول نشته خواهشاتو باندې بیا ورله کتل جایز نه دي. نو یو هلک دی د یوې جنۍ سره نکاح کوي د هغې مخ لیدی شي. نو علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی زه یې درلېږم ستا خو هلکه خوښه دې شوه بیا به ماته ووایي. نو د خپلې لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها لی څادر ورکو وی دا څادر امیر المؤمنین له اوسه عمر لره هغه ته ووایه چې دا څادر دې خوښ دی که خوښ نه دی څادر هغه له اوسه. نو ام کلثوم دا څادر راواغستو او عمر رضی الله تعالی عنه لراله. نو چې راله وی امیر المؤمنین زه مې پلار رالېږلی او دا څادر یې راکړی دی چې امیر المؤمنین ته ووایه چې دا څادر دې خوښ دی که خوښ دې نه دی. بس عمر رضی الله تعالی عنہ کې الله تبارک وتعالی ډېره حیا یې شوه ډېره حیا پکې الله یې شوه. بس په کار خو دا و چې د هغې مخ ته یې کتلی وی چې دا خو یې رالېږلي زما د لیدو دپاره که نه. خو عمر رضی الله تعالی عنہ د هغې مخ ته نه شو کتی د خپلې حیا د وجې نه د هغې مخ ته یې نه شو کتی. نو د هغې خپو ته یې کتل چې زه د خپو نه به ماته څه اندازه وشي چې د هغې خپو ته یې کتل که نه. بس ام کلثوم چې دا وړه ده عمر کې ډېره کمه ده نو څادر ته ګوري او امیر المؤمنین ته ګوري چې ما ورله راوړی څادر دی او هسې کوي زما خپې څادر ته نه ګوري. نو ام کلثوم ورته څه وایي وایي امیر المؤمنین راوړی مې درته څادر دی چې ستا خوښ دی که خوښ نه دی او ته سې کوي زما خپې. وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی نو دا سترګې مې به درنه ایستلې وي. داسې زنانه دي ښه داسې زنانه دي ډېره حیاداره وه. وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی په دې سترګو کې مې درته دا ګوتې درکولې دا مې نه بار تر ایستلې راوړی مې درته څادر دی او ته زما خپې سې کوي. زه نن زمانه زنانو ته هم وامه ډېرې زنانه زمونږ چې سادهګانې وي که څوک ورته په غلط نظر وګوري نو دا چپ پاتې شي څه ونه وایي خبره ښکاره نه کړي. نو کوم انسان چې پلیت وي په زړه کې ګندګي لري که نه هغه د دې د خاموشي رضا حساب کړي. حالانکه دا د حیا نه غږ نه کوي د غیرت نه غږ نه کوي. زه وایي دا بدمزاجه شو پلیت شو زه به دا خبره غلې کړم هغه د هغې نه غلط